کتونکو دا مخال زما سره سینیټر مشتاق احمد صاحب کوم چې جماعت اسلامي صوبایي امیر دی کوم چې په حقیقت کې تاسو زما په پیج باندې ګورئ چېرته د سینټ چېرته ویډیو ګورئ نه به د مشتاق صاحب مشتاق صاحب چې کله هم په دغه سینټ کې خبره کوي نه عوامي خبره کوي اجتماعي خبره کوي نه چې انفرادي خبرې خو خبره ترې کوو سبا له دلته د پی ډي ایم جلسه خو هم ده او نن داسې 12 بجو کې چې کوم دی نو پی ټي آی هم د جلسې اعلان وکړو دې خلکو له څه میسج ورکوي دویم دغه سوال به سره هم شریکوم چې بل ول دوی اسلام آباد ته درنه کوي او نن دا راپورټ راغلی چې 41 کروڑ روپۍ د دغه درنې په روکاولو باندې به خرچه راځي نه دی به قوم ته څه پیدا وي سینیټر صاحب ډېره زیاته مننه چونکې ستاسو هم تادي ده سبا له چې دلته کې 2 جلسې کېږي په یو ټیم باندې په یو وخت باندې دا قوم له څه پیغام ورکوي ګوره چې دا دواړه پارټۍ نااهله پارټۍ دي او دواړه د وخت کې اقتدار کړي یعنی مرکز کې د پی ډي ایم حکومت دی سند کې د پی ډي ایم حکومت دی بلوچستان کې د پی ډي ایم حکومت دی خیبر پختونخوا کې د پی ټی آی حکومت دی پنجاب کې د پی ټی آی حکومت دی آزاد کشمیر کې د پی ټی آی حکومت دی ګلګت بلتستان کې د پی ټی آی حکومت نو دا دواړه حکومت کې دي نن که دا ګرانی دا د ذمہ دار دا دواړه دي نن که سیلاب زدگان بے یار او مددگار پراته دي د دې ذمہ دار دا دواړه دي نو دا ډرامه کوي او دی همیش قوم لوټلی دی او د قوم د ارمانونو قتل یې کړی دی لہذا زه د 400 غیرتمند مجاهد عوامو ته دا اپیل کوم چې هغوی د ووټ په طاقت باندې د دې نه انتقام والي او د دواړو خلاف ووټ استعمال کړي او د خپل ووټ جماعت اسلامي د مجيب الرحمن صاحب له او ترازو له ورکړي مجيب خان دوی چې اوس درنه کو په اسلام آباد کې 41 کروڑ روپۍ د خزانې خرچه به راځي دوی په روکاولو باندې ګوره چې دې دا چې کومې جلسې کوي که هغه وزیر اعظم دی د پی ډي ایم جلسې یا وزیران دي وفاقي او که هغه صوبایي د قوم په خزانه باندې د پارټۍ سرګرمۍ کوي عمران خان د قوم په خزانه باندې په هلیکاپټر کې ځي او مونځ کوي او د هغې ویډیو جوړوي او بیا په سوشل میډیا چې مونږ ورته وایي مونځ ښه شی دی مونځ کوه مونځ فرض دی خو په خپل هلیکاپټر کې کوه او په خپل خرچ چلوه د یتیمانانو د کونډو د غریبانانو د سیلاب زدګانو په هلیکاپټر کې او د هغې په پیسو باندې 1 ارب روپۍ د هلیکاپټر په خرچ باندې دا په دې منځونو ته نشي خلاصېدی دویمه دغسې د پی ډي ایم صورتحال دی نو زه خو قوم ته دا خبره کومه چې قوم د دې محاسبه وکړي دې کې هېڅ فرق نشته دی دا دواړه امریکن کلبز دي دا یورپین کلب دي دا عوام دشمن دي دا د مهنګایۍ په کلب کې دي ټیکسونو په کلب کې دي د دې د لاسه نن پاکستان دې ځای ته رارسېدلی دی مشتاق خان دوی وایي جهاد کوو تاسو په خپل تقریر کې وایي دا د عمران خان جهاد دی کوم د الیکشن په نښه سټو چې دی جهاد دی په چا کوي په پرویز خټک جهاد کوي په محمود خان جهاد کوي خو د یارې نه سوات ته نشي تللی دی په هغه باندې جهاد کوي نو دا جهاد چې کم دی دا د اسلام یو اصطلاح ده ډېره مبارکه اصطلاح ده کم از کم فیصل واړه فواد چودھری او پرویز خټک او محمود خان دپاره دا اصطلاح دا ډیګریډ کومه د الیکشن کمیشن دا بار فیصلې جدي ته په کوم نظر کې الیکشن کمیشن باندې پریشر دی د حکومت په پریشر هم دی د پی ټی آی په پریشر هم دی د الیکشن کمیشن دباول غواړي خو الیکشن کمیشن ته زه سلام پیش کوم چې هغه په خپله استقامت مظاهره کړې ده او هغه خپل ازادي هغه برقرار ساتلی دی سیلاب متاثرین حوالې سره به څه وایي چې د صوبایي حکومت دا بې حسي او یا د سوات چې څنګه تاسو ذکر وکړو چې پرون قام راوتلی د دوی پکې څوک هم نه دې وخت کې بتخوري ده خیبر پختونخوا کې دې وخت کې ټارګټ کیلنګ دی دې وخت کې ترخهګري ده حکومت او د حکومت ریټ په نظر باندې نه راځي دغه سیلاب زدګان دي هغه بې یار او مددګار پراته دي هېڅ قسمه تپوس یې نشته دی دا ظالمان خلک دی دوی د اقتدار په جنګ کې دوی د ذات په جنګ کې مصروفه دي او عوام یې دهشتګردو ته پریښي دي عوام سیلاب زدګانې بې سر و سامانه پریښي دي ډېره زیاته مننه کتونکو اذان کېږي او دا مجيب خان دی خو مجيب خان کې زه عوامي دغه ډېر وینم او د پارټۍ کم وینم دا داسې یو نماینده چې کوم دی دې وخت کې جماعت اسلامي خو چېرې په 400 کې یو نماینده ټاکلی دی عوامي نماینده د 400 د بار صدر دی 400 جوډیشل کمپلیکس چې نن یو ډېر غټ جوړ شوی نو دې کې د دې مجيب خان کردار دی نو ضرور یاد وساتئ ډېره مننه